چاته چې د قرآن پیغام رسی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په قرآن سره خلق ويروا نو پخوا به دا قرآن صرف د ناوې ډولې سره تو دا قرآن د الله کتاب به صرف د سقاط په مقبره کې مولانو یو بل تباهو اور دا قرآن با خلقو د قسم د پاره پروغه کې او په جرګه کې راغستو د الله د کتاب بیان کوونکې نو الله شیخ القرآن علیه الغفران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه لومبه هغه سړی چې پښتون قوم ته د الله کتاب دې سړی بیان کړي نشي خوله چې یا قرآن چا دوره کړي چا ترجمه چې د شیخ القرآن صاحب روزه دوره تفسیری شروع کړي نو خلقو به یاره وګوره کنه سلویخ رضا کی قرآن وی ٹک ٹوکی کی دیتا گورا پنجپیریانو وی پا سلویخ تو رضو کی قرآن شروع کو انو مقابلہ کی دا پنجپیر شیخ تا دا منطق و دورے رویستی طالبانو با ٹول کال منطقو میں و نحوی بیم ہوئے نو منطق و دورو لبا خلق تلل دی مولانو لا او قرآن لبا لیر کم راتل خوبیام پوئے شو چې طالبانو به ټول کال منطقي وي نو وی به راځي دا نوی مولا راوته دی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر سے ویسه خو به وورو کنه طالب خو آزاد قوم در چاپلار به من کی ارزه ته چیزی وزي بنو ویزه تماشې لته چې استاد وته وی دی پلان کی مدرسې ته ولې تلوي پلان کی بیان دی ولې شیر کړل د خپل پیجا دا کمنټس ته په ولې کړل دا لایک په ولې کړل ویجی ما خاصه سور کاته نو طالب آزاد قوم دے ویرازے سر گورنو شیخ القرآن لبلالل چه قرآن بے اوردنو قرآن خو انقلابی کتاب دے پوئے بشو چه یارا بس داسی حساب دے چه رازے گوڑا و تماتو اٹول مربا پا منطق و پناہ و باندے سکو نو دا اللہ کتاب بے شروع کو نو ننو گورا آخر کی اگی دمر مجبور شو چه طالبانو بیا پا چوٹیانو کے منطق او نحو نوی طالبانو خالص په قرآن دورو کی شروع کو نو بیا بدی بدعتیانو سکول شاہ منصور کی ورتدیم درس شروع کو پوی شو چې یاره بغیر د دې درس قرآن نه کیږي نو اکا خلق چې هغې به وی قرآن سوار لسلوم دی نی کړی قرآن نشي ویلی واید تا ته دا سوار لسلوم اوس د کمې راله وحی د ته وشوه سشو غسوار لسلوم تا هم دوره شروع کړی دا زما مهربان نو اوس وی یاره نور به نه منې خو یاسې په تفسیر کې به مانې والله زمام فخر دی دی علماء ہوتا نن څوک د ووټ په تیارې شروع دی نن څوک د صرف و نحو او د منطق په تیارې او په دورو کې شروع دی د اشاعت التوحید و سنت اور دارنګ حق پرست علماء سمرم چې دي هغه د الله کتاب ته ناست او د قرآن دوره تفسیر دا ډیره د خوشاله خبره ده ډیره د خوشاله خبره ده او دې باره کې به صرف دومره وایو چې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء کني خلق وختل چې دروجه په خپل باندې دا د سلم او د قاضي او د الحمدلله قضیه وغیرہ یادې ډیره خوان بږي ٹھیک شو کنه نو قرآن وی اور سوا ومن بلغ چاته چې قرآن رسی نو په قرآنی پیغام سره وی روا اینکم لتشهدون آیاتاسو لتشهدون منه تاسو اینکم آیاتاسو لتشهدون منه ان مع الله الہه اخرى چې آیا یقینا شته د الله سره الہه لایق د بندګي اخرى نور اے خلق تاسو دا منه چې الله نه علاوه بل څوک د باد او بابا شتا اے خلق تاسو دا منه چې د الله نه علاوه شلګزی بابا هم د ملا سک خکی آیا تاسو منه چې توډيري بابا هم تانی خکی اینکم لتشهدون آیا گواہی کوي تاسو آیا منه تاسو انما الله چې یقینا په موجودګۍ د الله تعالی کې الہتن شته نور الہ قلت ورتوایا لا اشهدو زخن منم لائق د بندگی سوا د الله نا لا اشهد الها من دون الله زخن منم لائق د بندگی سوا د الله نا قلت ورته اعلان کا خپل عقیده او بیان کا سبحان الله د مشرکانو په منس کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عقیده بیانې موحد ته تسلیدا چې اے موحده اے د حق دای چې کله باطل پرست شروع شي او د خپل عقیدو بیان کوي قل د تو مدرګه خپل حق موقف بیان کا
دانه چې شر جوړیږي جی، دانه چې فساد جوړیږي جی، دانه چې حکمت دی جی، دانه چې بس لګیا دی، تم لګیا یا کنه، تم جنگ مکوا. اعلانو کا دا محمد مصطفیٰ کی دا انما هو الہ واحد، انما یقینا قانون دا دے، خبر دا دا بلن دا کلمہ دا حصر چھ بلا خبر نمنم، ہوا دغا یو اللہ تعالی چھ دے، الہ واحد یو دغا اللہ حقدار دا بندگے دے، واننی بریئن ماشاءاللہ. یو د خپل بیان اور یو د خپل انداز، بیان میں دادے چھ انما هو الہ واحد، انداز میں دادے چھ اننی بریء مما تشرکون. اعلان بایکاٹ بغیر مشرک نہ. واننی او یقینا زو ورخن آشنا مانا دا، واننی او یقینا زو بریء زان لری ساتم، مما د عبادت د اغا چانا، مما د درگاہونو د اغا چانا، مما د کانو وحلو د اغا چانا، مما د شمو بلولو د اغا چانا، مما د گڑو د گڑی د ذبح کولو د هغه چانا، تشرکونا چې تاسو شریکان جوړوي د دغه الله سره. تاسو چې څوک الله سره شریکان جوړوي ززان د دغه شریکانو نه لري ساتم. مطلب دا چې یو به توحید باندې هم کلک وي، دویم به په منهج توحید باندې هم کلک وي، چې د مشرکانو او اهل بدع سره به مجلسونه هغې سره به ناستې پاستې